سورہ قریش. پدی صورت کی اللہ جل جلالہ د قریش بیان گئی. د اهل مکه د قریش بیان دی. د دې وجه دی صورت د سورہ قریش وای. مکی صورت دی. په ترتیب عثمانی کې 106 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 29 نمبر دی. یو کم دیرشم نازل شوه د مخکې د سورۃ القارعین او پس د سورې تین نه ربط سره روان کی تخویب دنیوی نمونه الله بیان کړه. نو زلده کی تنبیه ورکړي قریشو ته. قریشو ګره تاسو سم شي بدل شي. یعنی الله تعالی سره دا غضب ورشته کم غضب چې الله مسلط کړو په ابراهه او دغه په ملګرو په تاسو باندې به ګورم دا غضب راولي. دې کی تنبیه ده. بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش د وجه د مینې د قریشونه د وجه د الفت د قریشونه د وجه د انس د قریشونه د وجه د عادت د قریشونه کومه معنی چې کوی نو کول شي ښه مینا عادت انس ایلافهم دا ایلافهم چې کوم دین دا بدل لغینا اغه مینا د دی او عادت د دی رحلت الشتاء یو سفر د جمیو وصيب او بل سفر د اوریو. اصل کې تاسو لک پریزای په کول غواړ د مکی والو عادت داو د قریش عادت داو چې سالانه به دو سفر کولی. په کال کې به دو سفر کولی. یو سفر به کو په جمی کې یو سفر به کو په اوړي کې. سفر د جمی به کو چې دا یمن دا یمن ګرم علاقه او سفر د اوړي به کو شام دا شام یخ علاقه یخوا دا به سلکو لا ول الته کې میزان سر تجارت سامان ناړو دلته به خرڅ کو پاغي به وخت یې رو بیا به شام دلل الته به سفر را سامان ناړو خرڅ به کو پاغي باندې به وخت یې رو. نو دا د دې ګسرانو او په یمن کې په شام کې په تمام علاقو کې چې خلکو د لمینه ورکول د سروجي میلا قریش دي. د دې په لغت کې قران نازل شوی دی. دا د نبی رسول سلام خاندان دی او د مکی من جوران دي د خانه کعبه خلق دي. نو دې له خلکو ډیر عزت ورکړه. که یمن د بلال خلکو بیا له قریش راغلي دي نو دا ډوډۍ به خورولي او عزت به ولا ورکاو. کو شام د بلل هلته مو سر خلکو ډیر مینا کوله. نو الله وی دا بیت الله نه بچ کړه سره وجي ابراهام هلاک کړه سره وجي لإیلاف قریش د وجه د الفت او د محبت د قریشونه. اوس په پوه شوي بیت الله نه قائم پاتې کله وی د دې لپاره چې قریش استاد او عزت برقرار پاتې شي په دنیا باندې استاد او عزت ظاهر نشي کلک پاتې شي. د دې لپاره می دا دوه کارو الله وی. نو دا د دې وجنه امام کسائی رحمت الله علیه وی دا دواړه سورتونه یو سورت دی. په میس کې بسم الله نشته دا هغه سره متعلق دی مضمونا دا دواړه یو سورت دی. امام کسائی وی انو بیا څنګه لګو انو دا لإیلاف قریش دا متعلق کید فجعلهم سره عبارت بسنشي فجعلهم وګرزول دیلر الله کحسب ما قولی پشاندو واخو جولشو لإیلاف قریش د وجر مینه د قریشونه. اوس په پوه شوي دا د قریش محبتو دا غیر وجنه الله دا دوره کارو کو. او قاضی سے بہت متعلق راو باسو هغه به انظروا وګورئ فعلنا ما فعلنا باصحاب الفيل هغه چې مونږ کړو د چا سره د خاوندانو د اتی سره
دا اتیاون د خاوندانو سره مسوکل وګورئ وتا ولې مې وکړل لإيلاف قريش د وجر محبت د قریش د قریش مینا وا محبت یو دا غیر وجه الله تعالی دا دور کار وکړو ایلافهم هغه مینا د دې محبت د دې رحلت الشتاء یو سفر د جمی دی یمن ته وصيف او بل سفر د اوړي دی شام ته یو سفر د جمی دی او بل د اوړي دی فليعبدوا دې بندګیو کی رب هذا البيت او قریشو چې الله در باندې دور احسان وکړو تاسو د بیت الله د رب څخه کوي عبادت کوي الله تاسو عزت برقرار پاتې کو نو تاسو د الله خپه کوي ما دغه الله عبادت کوي ښا فليعبدوا دې توحید قبول کی رب هذا البيت د رب بیت الله الذي اغزاد دې اطعمهم احفظهم چې حفاظت وکړي من جوع د لوګینا د لوګینه وساتلې من قحط د قحط نه بچ کړی چای معنا کړی دا اطعمهم من جوع برحلتين تاسو کال کې دو سفر کوي دا غي سفرونو په برکت الله تاسو د لوګینه ساتي کله یمن ته ځي کله شام ته ځي اول د نظام سره امر دغه کوي راړی سامانونه دا غي د وجه الله تاسو ساتي الذي الله غزاد دے اطعمهم چې حفاظت وکړو د دې شیخ صاحب لیکلی دي دا امه په سیله کې چې من راشین په معنا د حفاظت سره چې حفاظت وکړو د دې من جوع عند لغنا وامنهم او امن ورک دیتا من خوف د يرنا د دشمن د يرنا او یا د مطلقاً دشمن مراد دی او یا د مراد د دشمن سوګو د خوندان د هاتیانو خوندان ناغلیو ستاسو هلاکت پس راغلیو بیت الله و الله غي هلاک کړل د بیت الله حفاظت وکړو او شوي به داغه الله تعالی اهل مکه دا قریش دا د عزت هغه لقب ورکو تاسو له الله لوی شان در کړل عزت در کړل تاسو به دې خیال ساتئ دا خپل سفرونه خرابوي نه د بیت الله احترام وکوي په دنیا کې بس تاسو جنډه اوچدي تاسو به رغبه په دنیا باندې اوچدي پوهیږئ نو الله په دې دوه سوراتونو کې بیان وکړ رسول د حفاظت د بیت الله د شعائر الله چې څوک د شعائر الله خیال ساتي الله به عزت ورکړي څوک چې شعائر الله د سپک ګوري الله به ذلیل کوي په دې دوه سوراتونو کې بیان د دې وشوخه